دا وخت د ډیسټریکټ بونیر بلدیاتي الیکشن په حواله باندې په جوړ چوک کې موجود یو. تاسو صورتحال در مخامخ کو چې د بونیر مختلف کاندیدیټ چې دی هغه الیکشن چې دی هغه به د بلدیاتو چې دی هغه کوي. دا وخت د بونیر جوړ چوک کې چې کومه سرګرمۍ روانې دي جوش خروش دی او هر طرف ته فلیکس بورډونه چې دی هغه اویزان کړی شوي دي. دا تاسو ګورئ چې دا پبلک د طرفه چې دی نو هم په دغه جوش خروش کې چې دی حصه اخیستی کېږي. په مختلفو ګاړو باندې د مختلف کاندیډیټس او د پارټۍ جنډې لګېدلې دي. جانزیب بونیری را سره دی. جانزیب خان صاحب ووایه څونه پر امید دی د بلدیات الیکشن نه؟ مهرباني باچا صاحب ستاسو د ټولو کتونکو ستاسو په پاڼه باندې موږ یینې اوري. بلدیاتي الیکشن د پښتونخوا په بیله بیله ضلعو کې کېدونکی دی. په 18 ډسټرکټ کې کېږي. په هغې کې مختلف سیاسي ګوندونه دي. په هغې کې آزاد امیدواران هم حصه اخلي، برخه اخلي. او بلدیاتي الیکشن بنیادي وي دا چې کوم د لارو کوڅو چې کوم سسته انصاف په دهلیز باندې کار کول، هغې باندې کار کېږي او د عام ولس خدمت په هغې کې کېږي. ځکه چې دا د عزیزولۍ د خدماتو وکړي په دې کې زیات کردار د هغې. بونیری صاحب خلک پکې هم ډېر خفه شي. خپلوان ولې چې په هر طرف نه کاندیډیټ ولاړ دي، مختلف پارټۍ سپورټ کوي. تاسو جرنل ته ولاړ یې نو تاسو په دغه حواله څه ریسپانس مخې ته رالو؟ څوک خفه دي، خوشحاله دي، څنګه؟ بلکل حقیقت خبره داسې وي چې ځینې داسې موقع مونږ کتلي چې یو طرف ته تورې وي او بل طرف ته کمر وي که نه. په بونیر کې موجود وي نو سړي نه تپوس وکړو یاره وی چې دا پیر بابا غټ دی که د علم غر غټ دی. نو داسې خلک هغه ووټر چې کوم وي په هغې دغه کې مبتلا وي چې زه کوم یو دغه کومه عزیزولي وي په دې کې. دا خیر په خیر او لاسنیوي ډېرې سټارټ کړي دي. نو دا د مخکې نه ستاسو دغه مینه وه که نه وه؟ باچاجي داسې ده چې الحمدلله د دې قوم ته پته ده زما د ولس چې کوم دی. زه بنیادي هغه سوشل اکټیویسټ یم، اکټیویټي کوم کو هغه د سیند په خاورې کو هغه دلته وي. نو دا په خیر خو دې قوم مونږ قرباني ورکوو. د دې قوم دپاره مونږ مخکې هم ورکړي او بیا هم حاضر یو انشاءالله. او قوم به فیصله کوي دا د خدماتو ووټ دی او دا د عزیزولۍ د رشتې ووټ دی او دا د شخصیاتو ووټ دی. په دې کې زیات کردار په دې کې دا وي او انشاءالله الله دې وکړي چې په خیر سره دا وشي. ډېر ښه ځکه چې دا مونږ جمهوري خلک یو، دا جمهوري وطن دی چې په ډېر ښه انداز باندې وشي او زمونږ یو ښه پیغام لاړ شي نړۍ ته، ټولې دنیا ته چې پښتانه ډېر مهذبه قوم دی، پښتانه په قوم مین دي، په دې وطن مین دي، جمهوري خلک دی. نو کوشش دا کوو چې په ډېر ښه انداز باندې وشي، په ورورولۍ وشي. باچاجي داسې وي چې دا الیکشن یو ورځ وي، دا به تېره شي. مونږ دلته کې ژوند تېروو، دلته مونږ د یو بل قبر ګټه کوو، د یو بل په ښادو کې شریکت کوو، د یو بل سره غم خادم شریکي دي، روري ده دلته کې، رشته دارۍ دي. نو په کار دا ده چې هغې ته زموږ څه ټیس ونه رسي او هغه ډېر په ښه انداز باندې مونږ دغه ورځ لمانځو. دا به ډېره مننه. جانزیب بونیری را سره و او د ده چې دی نو فلیکس بورډونه هم لګېدلي د مختلف کاندیډیټس چې دي د هغوی فلیکس بورډونو باندې چې دی د هغوی د کومه نښه چې ده چې په هغې کې ترماس دی، پنکه ده، شعر دی، کتاب دی، ورسره بیټ دی، ورسره نورې نښې چې دي هغه هم اویزان کړی شوی. دا وخت د جوړ کوم مین هب چې دی د بونیر هغه د مختلف فلیکس بورډونو نه چې دی هر طرف ته چې دی هغه رنګین کړی شوی دی. او دا وخت دا تاسو ګورئ چې مختلف دفترې چې دي هغه هم رخ شوي دي او ورسره د پاکستان تحریک انصاف حکمرانې ډلې چې کوم کاندیډیټ دي هغه هم دا وخت مخامخ دي. کاروباري سرګرمۍ ورسره هم په وروج دي او دغه کاندیډیټ چې دي هغه هم په وروج دي. د بونیر د پل د هر خبرې نه به مونږ تاسو خبرو. د الیکشن د ورځې هم زمونږ سره اوسئ.